شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو دې علاقې کې د پخوانه د قرآن او سنت خدمت کیږي او دا یاد وساته کومو ځایونو کې چې د الله د کتاب درس د الله د دین مهنت د دې یو سلسله شروع شي نو دا پدې باندې دلالت کوي چې دغه علاقې والو ته الله تبارک وتعالى د خیر اراده کړی دا د الله په نعمتونو کې او لوی نعمت ته حق پرست علما چې هغه د قران کریم درس او تدریس کوي د نبی علیہ السلام د احادیث مبارکاو داغي بیان او واعظ خلق تکي دا په علاقې والو د الله تبارک وتعالى لوی نعمت ته کوم خلق چاغي د دې نعمت قدردانی کوي الله تبارک وتعالى دای په کورونو کې صلحا حفاظ علما قرا پیدا کوي او کلا کده علاقې خلق ناقدریو کی هغه خلق د خیر نه محروم پاتې شي د دې علاقې مسلمانان نارینه او زنانا داغي د الله د دین سره مینه ده په هغه سلسله کې غنو ملګرو قرآن کریم په ډېر وخت کې په ترجمه او تفسیر سره اختتام ته رسولې دي. محترمو دا د الله تبارک وتعالى د کتاب شان دی چې دا معجز کلام دی. نبی علیہ السلام ته الله رب العزت ډېرې معجزې ورکړې وي بلکې د نبی علیہ السلام په معجزو باندې ګڼ کتابونه لیکل شوي دي. پرویزی سوچ والا خلق معجزې نه مني د موجوده متجددینو نمونه ماخله دا مشهور وي. پرویز دا د زمانه قریب کې یو منکر حدیث تیر شوی دی. دا نن سبا چې په میډیا باندې کم جدید خلق کله د معجزو نه انکار کله تراو پس خبره داغه د پرویز سوچ دی دا هغه پرویزی ذهنونه دي او د پرویزی داوام دادا چې احادیث له ضرورت نشتا. دغه پرویز د آدم علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه انکار کوي
هغه د ابلیس داغه نه انکار کوي، د ملائکو نه انکار کوي. دا فتنې نن په دنیا کې دي، دا مخکې نه وي. نو محترم مسلمانانو، معجزات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خو ډیر زیات دي. په هغه معجزو کې یو معجزه قرآن ذکر کوي د معراج. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر اسمانونو لتلې دي. امام مسلم رحمت الله علیه په دې باب کې ګڼ حدیث ذکر کړی. دا د نبی علیہ السلام عظیم الشان معجزه وا. دا رنگی د نبی علیہ السلام په معجزو کې یو عظیم الشان معجزه انشقاق القمر، د سپوږمۍ چودل ښا. دا رنگی په غلوی معجزو د نبی علیہ السلام کې یو عظیمه معجزه چې هغه برهتی دنیا تک موجود وی چې د قرآن کریم دی. دام د نبی علیہ السلام معجزه وا. د قرآن کریم د دیغون تا کلام اغا عربو، اغا فصحاو، اغا بلغاو، اغا شعراو د داسې کلام روړو ناغي عاجز وخا. اغي په نبی علیہ السلام اعتراض وکړو چې دا کلام دا پیغمبر د ځانه جوړی. نو الله رب العزت وحی راولې گلا اے محبوب دی توایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. زیکنا د قرآن کریم غنته کلام راولې، زه یو لس سورتونه خو راولې، زه پیریان مراجمه کې، نو انسانان مراجمه کې، نو ودعوا شهداءکم من دون الله، نو خپل معبودان مراجمه کې، نو خپل مولایان او پیران دا مراجمه کې. زفل یاتو بحدیث مثله. دا دی قرآن کریم د خبر غنته یو خبر خوراوړی کنه، یو جمله خو د قرآن کریم د جملو غنته راوړی. اللہ تبارک و تعالی فرمائی د قیامت د سبا پورے د قرآن کریم دشمنان د قرآن نه انکار کون کی خلقا دیدا سے کلام نشی پیش کولی خوا. دا رنگی دا قرآن کریم معجز کتاب دے. اے محترمو د دې د اعجاز وجوه استادان ذکر کئی. نو یو پکې دا وجم بیانیا چې دا قرآن کریم که هر سو نوے، که لږ وخت وے نو که ډیر وخت وے، که تفسیر سره بیانے، که تجوید سره بیانے، که تلاوت کې، نو دا په غوګونو باندې بوج نه راولي، نه لګي ښا. دا نور خوان پیدا کوي. او دو شرط او سره علماء ذکر کړي چې څوک وایي کنه چې صحیح لهجه کې وایي. ګوره ښا، اوس دای سړی قرآن پښتو کې وایي نو هغه سړی ته په سر دړ کوي بیا، یا پنجابي کې قرآن وایي. کله چې دا قرآن کریم څوک په صحیح لهجه سره بیانوي، اے محترمو مسلمانانو، دا قرآن کریم بیا پای چا باندې بد نه لګي. دا د قرآن کریم اعجاز دی. دی قرآن کریم چې سو نا پیشنگوئے ذکر کړي دي، د کمو کمو آئنده حالاتو خبر ورکړي وا، هغه بالکل 100% صحیح واقعه شوی ښا. دغه سيقول السفهاء کې بعضی مفسرین ذکر کوي کنه چې دام یو پیشنگوئی دا، چې دا بیوقوفان به سبا ته اعتراض کوي په پیغمبر باندې، او بیا هغه شانتي هغه اعتراض خلقو کو کنه. دا د قرآن پیشنگوئی دی. محترمو بیا دا قرآن کریم دی چې خبره پیش کړي نو مربوط انداز کې او ډیر وزنی انداز کې، او هغه ته مکمل د انسان ذهن جوړي. یو خبره د لری نار روانه کی، اخر کې ورته داغي نتیجه ذکر کی ښا. اخر کې ورته نتیجه ذکر کی. قرآن داسې کتاب دی، اے خلقو د الله عبادت بکوي،
دا عبادت حق د الله دی ولی ځکه تاسو پیدا کړی یې کنه نو چې کوم ذات تاسو ته وجود درکړی دی عبادت هغه ته کوي ایستا پلارم پیدا کړی کنه نو عبادت هغه ته کوي اے نظمکه د لپرشم ګرځولې کنه نو عبادت هغه ته کوي نو اسماني د لچتم ګرځولې کنه عبادت هغه ته کوي نو د باري نه بارانم هغه راوري تاسو د پارا د دې زمکه نه پاغي باندې خوراکونه روباسي عبادت بداغه کوي چې عبادت کوي خو ګریات ساته فلا تجعلوا لله اندادا دیول نتیجه ذکر کړه دا داسې کتاب دی الکه د دې خبرو نتیجه بداشي کنا الله سره ببل سوک شریک نه ګرځي الله رب العزت سره ببل مشیر نه ګرځي الله سره با د الله بل سوک همنام نه ګرځي فلا تجعلوا لله اندادا دا د قران کریم انداز د محترم بیا قران کریم د عقاید باندې زور لګئی خلق تا عقیده برابرئی خلق تا دا قرآن کریم عبادات برابرئی چې ګوره عبادت به رب کوي عبادات به ټول رب لره کوي نو عقیده به درست ساته نو وسره اخلاقیات هم برابرئی ښا دا څنګه دا چې ګینه قرآن کریم بس منتصری وای چې مونږ او 10 برابر کې روزي نیسه او زکات ورکوي نه قرآن کریم مونږ عامه معاشره مرا لټیک کوي ملک بټیک کې داغه د پاره دا اصول دی په قرآن کې نو خپل کور بټیک کې نو کستا په بیبي کې څه بیماری راغلی دا روحانی بیماری پکې راغلی دا بے ادبی پکې راغلی دا د خاون حقوق ورته نه دي معلومه نو دا قرآن کریم د بیبیم ټیک کوي نو بیبی دا پارا دا قرآن خاوندم ٹھیک کیا دا داسی کتاب دے نو دی خوا والدینو تا وی چی گورستا اولاد دے اولاد سره با شفقت سره پیش رازی دا اولاد دا حقوق با خیال ساتے دی دا پارا قرآن واقعات ذکر کئی او گورا لقمان حکیم سیر تکانا دا بچی تربیت کئی چی دا بچی تربیت کئی نو پا تربیت کے سو خبری لازمی دی د ټولو نه اول وګوره لقمان حکیم سے بچی ته وی یا بنی لا تشرک بالله اے بچی شرک بنکه او محترمو دا لقمان حکیم سے دی بچی ته دا نه وی چې اے زما زویا یا ابنی یا بنی وی دا والدینو ته سبق خیخه توجه محترمو کو خوب درځي ها خوب نه درځي کنه اے محترمو لقمان حکیم سے بویا بنیا لا تشرک باللہ اے بچنگیا سوئی ہوتا اے بچنگیا دا پاکی والدینو تا سبق دے چی تب بچیتا دا منزو 10 ورتوے سمسالہ ورتا بیانے دا سکار ورتوے یا بنیا دا منگ دا پختانو یا دا نسڑی زویا زان لکنزل شروع کی کنا اگه د بچی په ذهن کې دای چې دا پلار به دغه رنګ یو هیولای یو بلا به یو بس کنزل به کوي یو وال ټکول به کوي یو دغه یو بوغون تشیز چیدا به پلاری جوړي نه پلار خو به د شفقت نمونه یا بنیا ای زما بچنګیا ور خبردار لا تشرک بالله دا الله سره شریک نه ګرځي لګیا د لقمان صاحب کله ورته اخلاقیات برابر کله ورته وی اے بچیا کستا یو عمل د نیکی یو کده بدی دا به الله حاضر ای الله دا غینا خبر دی اے بچیا ګوره د مز اهتمام بکې اے بچیا نو که چا سره خبره کې کنا نو ولا تصائر خدک للناس اتکبر سره به خبره نه کې نو که پلار سره زی بچیا نو ګوره په فخر او ناس سره او تکبر انداز کې په لار باندې نه زی دا ټول معاشرتی خبره دا اخلاق خبره دا پلار بچی تکي وته یا بنیا ور والدینو ته پکې اشاره ور کوي ښا چې بچی ته په طریقه سره خبره کوا د بچی حق دې ادا کوا وګوره کنا یعقوب علیہ السلام زامن وسره ظلم مکو یوسف علیہ السلام ته په دوکه باندې بوتلو
یوسف علیہ السلام کوی ته وغورځاو به په قافلې والم خرڅ کا تکلیفونه مولا رسول دي او هغه یعقوب علیہ السلام بیا دې زامنو ته وی ای زما بچو ور لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه په یو دروازه ګورې مزه د نظر نه شیخا ګوره بیا هم پړ کې د خیر خوایي جذبه د اولاد د پاره نو اے محترم مسلمانانو دا د قران کریم یو زبردست انداز دی او کله چې یو انسان د قران سره مینه پیدا شو کنه چې دا د الله کتاب دی او دا د الله داسې کتاب دی چې دی کتاب ته الله وی ذالک الکتاب کتابونه خو ډیر کتابونه خو اصل د کتاب ویلو سیس چې دین ذالک الکتاب دا کتاب دی او دا کتاب په معنا د مکتوب سره دی د مکتوب معنا دا خط دا رب ذوالجلال مونږ او تاسو ته خط را لېږلی دی نو اے مسلمانانو هغه خلق هغه نوجوانان مشران خوش قسمت دي چې دلته د الحمدنا والناس پوری د الله دا خط اولستا چې الله ما تسوي کم کارونه کوا کم کارونه مکوا الله مال د کم انبیاء واقعات بیان کا د قیامت خبر را لراکا محترم مسلمانانو دا د الله خط ته او الحمدلله دلته خو ماسختن کی یا ماهام کی د قران درس کیږي په تراو کې قران لوستي کیږي خو د مولوی صاحب دی بدا دوره تفسیر په مدرسه کې کولو زما سه ډیر وخت نه لکیو مې موږ د مولوی صاحب ته درخواست کوو چې یاره د جمعات مړه بعد کې په قران سره سړیا په مدرسه کې بدودري واړه راځي نو دلته چې جمعات دی د لارې غاړه دا روډ دی د دې محلي مسلمانان مشران سپینګيري چې دی قران ته ناشتي پروژه کې 1 غنټه 2 غنټه او دا غي نه پس بیا دعاګانې غواړي سمو خو هغه سمازه باندې کی محترم د دې محلي کم مسلمانان چې دا خو ډېره مزو کې جتا دې ځکه کې مولوی صاحب دروځي درس شروع کو سخوان بکی کنه په دې مولوی صاحب مشورو کو درخواست وته مو شیر محمد مفتی صاحب کو د محلي سمسو ورته کې نه وي ایک یوتن دعا جزاک الله خیرا ماشاء الله بارک الله فیکم نو محترم مسلمانانو زمون درخواست مولانا ابراهیم سے ابتدا دی چردا جمعات سونه آبادی زیات درسونه پدی کی خون ډیر زیات کړي مدرسه خو وسم د طلباو مرکزی طلبا دی په سبقونه وای کنه خو دی عمومي درسونو د پاره داسې جامع مسجد او د زما یو خپل رائے ده بیا خپل میس کې مشوره وکي اے محترمو دی نوجوانانو قران وی نن ختم دی خصوصی بیان په خپل انداز کې با زمون مفتی شیر محمد صاحب حفظه الله کیا اے محترمو سورۃ الاخلاص دا مکی سورت دی پدی سورت کې د الله تبارک وتعالى صفات ذکر شوی دی او دې کې چې کوم مرکزی مسله ذکر شوی دا هغه مسله د توحید دا کومه مسله پکې ذکر شوی دا یو تن جواب راکونو په سورۃ الاخلاص کې چې کومه مرکزی مسله دا مسله د توحید دا اے محترمو يهود و نصارا او بویل مونږ د ابراهیم علی السلام په دین باندې یو نو قران وی ووصوا بها ابراهیم بنیه و یعقوب ووصوا بها تفسیر سراج المنیر ذکر گئی ووصوا بلا اله الا الله دغه توحید وصیت ابراهیم علی السلام کړو تاسو ولید الله توحید نه منه ګور ابراهیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام وصیت کوي په مسله توحید سره په کومه مسله سره وصیت کوي د توحید په مسله سره عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه زامن ورتویل بابا مونږ ته وصیت وکا هغه بچو ته وی اے بچو التوحید 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 څنګه وصیت وته کوي ګوره د توحید عقیده پرې نه ده په توحید باندې کلک پاتې شه په توحید باندې کلک پاتې شه
ځکه کله توحید نه واوړې دي اعمال دي تباہ او برباد، کله توحید نه واوړې دي روزي دي نه قبليږي، کله توحید نه واوړې دي که عقیده دي د توحید نه وا د علم د فایده نشتا، که د توحید د عقیده نه وا د حفظ د فایده نشتا. نو قرآن کې دا مضمون بیا بیا بیانېږي. نو سورۃ الاخلاص ما لګېدلې دي په مسله د توحید چې الله یک یو ذات دی، د الله سره څوک شریک نشتا، نه په ذات کې نه په صفاتو کې. الله رب العزت وی قل او اے پیغمبرام هو الله احد، شان دا دی الله دی یکیو، الله صمد. څنګه یکیو دی؟ داسې یکیو دی چاته محتاج نه دی. الله داسې یکیو بادشاہ دی کنه، اچا ته محتاج نه دی، نه انبیاء ته محتاج، نه اولیاء ته محتاج، نه ملائکه ته محتاج، نه پیریانو ته محتاج. دا کائنات دا غون نظام تنها چلیا، د هواګانو نظام تنها چلی، د بارانو د وریځو نظام، د دریابونو سمندرونو نظام، د دې غرونو نظام، د زمکې او د اسمان، د نباتاتو، دارنګې د حیواناتو، د جماداتو، دا ټول نظامونه چې دي الله یکی یوازې چلیا. الله الصمد لم یلد ولم یولد، نتی څوک پیدا دی او نه چا نه پیدا دی، والدین نشتا، اولاد نشتا، شریک نشتا. ولم یکن له کفوا احد، او د الله څوک برابر نشتا. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، دی دو سورتونو ته معوذتین ویا. صحیح بخاری کې ګڼ احادیث راغلي چې په نبی علیہ السلام باندې جادو شوی وو. پرویز نه مني، بخاری نه مني، حدیث یو نه مني ښا، او دا د منکرین حدیث او طریقې واردات دي. دا قرآن کامل مکمل کتاب دی، د دې د تشریح لپاره د بل کتاب ضرورت نشته. یا پرویزیه تاوړي کتابونه لیکل، په جلدونو کتابونه لیکلي. خبره مو خیال ته نه لا، د امام بخاری کتاب ته ضرورت نشته، د امام مسلم کتاب ته ضرورت نشته، د نور محدثینو کتابونو ته ضرورت نشته، د غلام محمد پرویز د کتابونو ضرورت دی، د حبیب الرحمن کاندهلوی د کتابونو ضرورت دی، د سر سید احمد خان د کتابونو ضرورت دی، د تمنا عمادی د کتابونو ضرورت دی، د اسلم جیراجپوری د کتابونو ضرورت دی. داغي کتابونه خیر دی، خو د بل چا کتاب قتل او داغي نه د قرآن سنت تشریح دا ګناه ده. الله اکبر کبیره. داسې ظلم خو فرعون هم نه کړی. سمو خیال دی. خلق دوکشي محترم، نن د سوشل میډیا دور دی، دا یاد ساتي، دا ټول د احادیثو نه انکار، او چې کم یو سړی د احادیثو نه منکر دی دا د قرآن هم منکر دی. ښا دغه پرویز منځونه نه مني، ښا پرویز دا 5 وخت منځونه نه مني، پرویز تراوی مراوی نه مني. الله اکبر کبیره. الله اکبر. یو فتنه نی محترمونو، او بعضی نوجوانان په زور ځان فتنو کې وردن نه کوي. دغه فتنو د تاییدونو نم ځان وساته، ځان پاک وساته محترمو. داسې د پرویز د ذهنونو والا خلکو سره ټچینګ او تعلق او ځان بدنامولو په معاشره کې بیا ته د قرآن او سنت خدمت نشي کولی. ځکه دونه د قرآن سره دشمنی، د امام بخاری سره دشمنی، د امام مسلم سره دشمنی. محترم مسلمانانو، نو صحیح حدیثو کې راغلی په نبی علیہ السلام باندې جادو شوی و. هغه یو پکې ذکر کوي پرویزیانو کې چې دا خلک وایي چې په پیغمبر جادو شوی و، نو پیغمبر د جادوګرو نه شکست خوړلی و. مړه دا خو له تا خپل تعبیر پیش کو، چا وایي چې شکست خوړلی و؟ ته خپل تعبیر پیش کې د قرآن دشمنه، د دین دشمنه. الله اکبر کبیره. او چې ته دغه ځای کې بیا د پیغمبر دفاع کې چې په پیغمبر د جادو اثر نه دی شوی، دا خو به دا چلوشي دا چلوشي. بیا په دې غزوه احد کې د نبی علیہ السلام غاښونه مبارکان چې شهیدان شیو، دغه ځای مې ته دفاع کوه که نه، بیا دغې نه انکار کوه. په نبی علیہ السلام باندې جادو شوی و،
او د کوم احادیثو کې چې په پیغمبر د جادو تذکره راغلي په دې باندې ځان پوه کې هغه سره د نبی رسول الله په عقل کې څه خلل نو واقع شوی د نبی علیہ السلام باندې چې سونه مقدار کې د جادو اثر شویو د پیغمبر په وحی بیانولو کې په تبلیغ کې پغه اثر نو کړي دونه پورې پیغمبر باندې اثر شویو دا بدن به لګ خوګیدا ویره د بیبي خوا ته راغلم او کنه مراغلی دک بس نور څه کمی کوتاهی پکې نور راغلی ها او دغه خدا پیغمبر د شان سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ډوډۍ کې زهر ورکړی شي او ټکرې خړلې دا تکلیف په تر رسیدلې تب پیراغلی بیماری پیراتلی شي دا د ځان ډیر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبین جوړ کی موږ د پیغمبر دفاع کوو او په دې کې موږ د امام بخاری مخه ترازی او کې امام مسلم مخه ترازی اب ټول کرش کوو بس اب لری کوو نو دا سورتونه محترمو د دې پشان نزول کې هر مفسر ذکر کوي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دغه کوډ منتر والا جادو کړو خو یاد ساته پیغمبر علیہ السلام تم پته نوا چې دا په ما د جادو اثر دی دا چې کله ملائک رااله نو بیا پیغمبر ته پته ولګی دا ډیر خوشاله عائشہ ته ویل مرض به معلوم شوخه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ کوډ منتر شوی وی هغه ته پته نو چې پیغمبر ته پته نو بل چاته بسنګ پته ولګي چې تعالی نو کې غل معلومي او تا ته شیشه کې غل معلومي او ستا کمیسونه او بنینونه بوییا بعض علاقو کې وسړی راوتی د خزو د سړو کمیسونه بوییا ته پاکه رابا دې سره بسنګ جادو معلومه الله اکبر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل اے نبی علیہ السلام اعوذ برب الفلق پدی صورت کی دا اللہ رب العزت یو صفت ذکر کئی او دا سلور قسم شرونو نا پناہ غخت شوی دا یو عام او درې خاص تدی صورتونو سارا و ماخام درې کرتا ورد کول پکار دی دا پیغمبر نا ثابت دی دا ودکیدو نا مخیم دا درې پیری وایا خون با علاغی درکی چی پا مانو مطلب باندی پوشی قل اعوذ برب الفلق دیکھ دا اللہ یو صفت رب الفلق ہوا اے نبی علیہ السلام پناوالم پر رب دا سبام من شر ما خلق دا شر دا آغینا چی پیدا کری دی اللہ کم سیس کی کم زے کی کم قسمم شر دی ګور احادیث مبارکو کې د بلا سيزونو د شرونو نه پناه غوښتل شوی دا من شر ما خلق ای کې ټول ربن کا نبی اسلام فرمایي کنا امت ته دعا تعلیم ور کوي چې تاسو په دعاګانو کې دا دعا هم شامل کې اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني من شر ما خلق کې دغه مراله نورم بلا سيزونه دي بیا دا شرونه چې دي اے محترمو دا څه د مکلفونه ای څه د غیر مکلفونه بیا څه مخلوق په نظر راضي او سن راضي من شر ما خلق دې کې ټول را لخوا یا الله چې شر په هغه څه کې دی چې هغه مکلف دی لکه انسانانو پیریان که شر د هغه څه دی چې هغه غیر مکلف که مار دی که مچې دی که لړم او کدا مخلوق په نظر ناراضي لکه پیریان که پاغي کې څه شر دی یا الله د هر قسم شر نه پناه غواړم که چرته شر دی په اولاد کې دی یا الله د اولاد د شر نه پناه غواړم که دا شر دی په والدینو کې دی رب د والدینو د شر نه پناه غواړم او که دا شر دی چې د په خزه کې دی ځکه خزه خو خیر دی او کله کله پکې شر راشي کنه سړی ستړی ستومانه د پټینا د ډیوټۍ نه راشي او دا ورته لګیا شي و مور دې راله داوي او خور دې راله داوي او پلار دې راله داوي او ماله به جدا کور وګوري کني لړم د نه مور کرا دی خدای داسې په مصیبت اورېدلې ما دا صورتونه وظیفه کالکا حالات به برابرۍ ګوري ښا من شر ما خلق د شر د اغنا چې پیدا کړی دی الله ومن شر غاسق اذا وقب قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق د شر د تیارینا کله چې راخورشي ماخام تیار راخورشي شیطانان پیریانم راخورشي غلان ډاکوانم راخورشي مار ډړم روزي یا الله دغه سيزونو د شر نه پناه غواړم ومن شر النفاثات في العقد او د شر د جادوګرونه د شر د منتر وینکو نه په غټو کې په منتر په تارونو باندې منتر شوب کوي جادو کوي ومن شر النفاثات في العقد کله جادو اثر نه وي د شر نه د پناه لغوخت کیږي بیا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مخکد الله یو صفت ذکر کا د سلور شرونو نه پناوا پدی صورت کې د الله نوم درې کرته ذکر کړي دي او د یو سیز د شر نه پناه ده قل اعوذ برب الناس دا دلته چې کوم شر دی کنه دا شر ډیر د خطرناک سیز دی ښا قل نزکه و د الله درې صفاتونه راوړل دلته دا شر د وسواس الخناس دی چې کم خلق پټي وسوسې چي پټي نو کغه انسانان چي دا پټي وسوسې او کغه شیطانان او پیریان پټي وسوسې چي چونکه په نظر ناراضي او شیطان دغه خو تجربه ډیره زیاته ده د آدم بابا د وختونه شروع کړي د پدې وسوسو چول پارامي توبونو باندې هغه په قسم خکرې پکې راختی دي ښا سړی ته ډیر پاسانه باندې خپګ دی بس اسیم په خلکو کې سستی اتو توای مړ تراوی په کې چاره وستي دا حرم پاک والا مسله لګیا دیو تاسو وړه غون خبره او وسوسه او تورولا بس دا خلک باندې جمعتون ترازی نه بیا ښا قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس و اے نبی علیہ السلام پناه غواړم پرب د خلکو بادشاہ د خلکو واقدار د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسې چونکی پټی دن کینا پټی پټی وسوسې خلکو ته چي الکه قران ته لږ نشي غوړې ښا قران نه خلک منه کوي من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسې چونکی پټی دن کینا وسوسه واچي نو سیټ تشي حدیث پاک کې مرضی دا شیطانم وسواس دی دی سینې سره ناس دی او په دې ځل کې د انسان د خپل خلطم وردن نکی وسوسې وتا چي بیا خاص کر چې یوازې ناس دی کله ته موبایل رواله راساسه پکې یو ټرایو کا یو پروګرام پکې راواړوا څوک د نه خبريږي راشه بلستان کې پټي راسه لګمي سجونا الله اکبر یا الله مونږ دغه خناس د وسوسو نو ساتي شړې د ایمان نه پاکي ښا او زمون د نسات مفتی صاحب حفظه الله وی کنا چې بوزدل خودونه دی چې د رب د نوم د ټینګ نه دی ښا د الله نوم نشي برداشت کولی حدیث پاک کې مرادي کله چې مؤذن سی وی الله اکبر ودا اذان چې ترسو پوری لري رسی کنا شیطان ترغی پوری ځان پناکی منډي وی او تیزونه اچي او زمون د نسات مفتی صاحب وی چې کوم خلکو د خپل جمعاتونو کې مضبوطی لو سپیکرې لګولي وی شیطان ته به دا خانه سمته خانه کړی ښا قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس و نبی علیہ السلام پناه غواړم پر رب د خلکو نو د شیطان د تختولو د پر الله مونږ ته اسلحه راکا او چې اوس مونږ هغه اسلحه استعمالونا مفتی صاحب وایو یو زمیدار کا کار روانو په پوک کې ګوړه چولې وا د دې پوګ لاندې تماچا پټنی ولې وا وی پولیس مخه تا ورغه وی پولیس وته ویل کې څه خو د سرشتہ نه وی نشته دی وی دا لاس کې دي سی وی دا ګوړه دا وی دا ګوړې لاندې سړي وی دا پوګ دی وی دا پوګ د لاندې سړي وی دا تماچا دا وی لیسنې د سرشتہ وته وی لیسنې په دې خلک کې د خورمان چې زما غونډه د بی غیرت سړي سره دا نه وینو دا چې له غونډه نر سړی وکنه او تا ما ته بیا ویلې نو دې د لیسن د دې په دې خلک کې نو مفتی سے وایو چې مونږ ته الله پاک هغه تماچا او اسلحه راکړه د شیطان د تختولو د پاره خصوص کومه به خوند یو په خلی مو د الله نوم ناراضي الله توفیق نه راکړي نو معلومیږي دا چې ذهن مو ډیر ګنده دی ها سوچ مو ډیر ګنده دی الله مونږ له توفیق نه راکړي اسه بروان یو د هغه چوک پوره او سبحان الله الحمدلله توفیق راته نه ملوي
پکټ کې به اوړو راوړو اسې بیسا خو د سبحان الله الحمدلله توفیق نه ملاویږي. معلومیږي دا چړه کې ډیر زیات ګن را جمع شوی. الله هغه پاک نمونه هغه پاک ذکر زمونږ په دې اسخاکو کې نه راوستل غواړي. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې چې انکی پټیدون کی نام هغه چې وسوسې چې پسینو د خلقو کې. من الجنه والناس، د پیریانو نو د انسانانو نه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. ټول صفاتونه د خدای توب ثابت دي خاص الله لرا چې رب د مخلوقات دی. الرحمن عامی مهربانه والده، الرحیم او خاص مهربانه والده. مالک یوم الدین، مالک درزی د قیامت دی. یا الله مون خاص تعالی بندگی کو بل چاله نه کوه. اهدنا الصراط المستقیم، مضبوط کی مون پنه غلار. صراط الذین، لار د هغه کسانو چې تا احسان کړي پاغي باندې، چې نه د غضب شوی پاغي باندې، ولدوالین او نه بیلاری دي. دا مشورو کو تفاولن پدې مون یو نیک پال نسو که شیطانان ویا که خیر دی جمعات کې ابراهیم مولوی صاحب ختم وکا آینده د پاره بیا خیال کو قرآن ته بنزو او شیطانان مو آینده بوله سوک نه پریدو. اے شیطانانو ته مو نورم لا ماتکا مونږ بیا شروع کو سموکا بیا مو قرآن کریم شروع کو او پدې شیطان ډیر زیات غصه کیږي چې ته ته بیا بیا دا قرآن وېما. شیطان ته بسوایو قرآن با بیا بیا وایو. نو فاتحه مو لفظی ترجمه مو کا او بیا بتا سو ټیم مقرر کې زه خویم دی جمعات کې بسم الله کې نن الحمدلله ویلی شو. یو طرف ته د قرآن د ترجمه ختم او بیا مو د سره شروع کو وخه مو د کنه. الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.